اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. داوسو جهاد او د جهاد نا سستی کونکی خلق اغیل الله تبارک وتعالى زجر ورکی زور نه ورکی. علم تر الى الذين آیا تاسو نګور آیا ته نګوري الى الذين اغه خلقو ته خرجوا من ديارهم تغي وتلیو د کورونو خپلونه وهم الوف او حال دار جدي پزرګونو حضر الموت د یری د مرګنا. فقال لهم الله نو فرمایل الله تعالی دیتا موتو ملشه دی د کلی نه بار وتلو ته داسې وبایي مرض راغله نو دی ټول وتل د کلی نه ویسنه چې په دې کې مړ شو نو بس دی بهر کې الله په ټولو مرګ راوست ټول مړ کړ ثم احیاه خو بیا را ژوند دي. ان الله بشک الله تعالی ذو فضل خامخا خاوند فضل له على الناس په خلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلق لا شکرون دي شکر نه ادا کوي. وقاتلوا فی سبیل الله او جهاد کوي په لار د الله کې علماء پوښه ان الله سميع عليم چې بشک الله تعالی اوریدون کې خبردار دی. منزل الذي سوق دی هغه کس یقرض الله چې قرض کې د الله سره قرض حسنا قرض کولی دا ترغیب د انفاق د الله په لار کې خرج کوي د الله په نوم خرج کوي دا داسې ځل چې الله سره تاسو قرض وکړو فيضاعفه له انو دو ګونه بکی دغه مال خرج کول له در پاره اضعافا کثیرتا فاغا چندونو ډیرو باندې ډیر یعنی دو چندا درې چندا سرور چندا سل چندا یو لاک چندا دا غنوم ډیر الله ورله دغه اجر ورکی. والله يقبض الله تعالی تنگی رزق ويبسط فراخ کی رزق والیه ترجعون دی الله تعالی ته تاسو ټول واپس کولې شي. نو مطلب دا دی چې الله په نوم باندې ورکه نو الله بدل رزق فراخ او چې شومتیا کې نو الله به خپل درکړې رزق تان کی. علم ترى تنظر الى الملأ من بني اسرائيل اغه سردارانو ته د بني اسرائيلو من بعد موسی پس د موسی عليه السلام نه چو اذ قالوا لنبي لهم کله چې او یغی خپل پیغمبر ته ابعث لنا ملکا نو تم مقرر ک زمون د پاره یو مشر راولې ک زمون د پاره یو بادشاہ یعنی موږ د پاره مقرر ک یو مشر نو قاتل فی سبیل الله چې موږ jihad کو په لار د الله کې اب زمونږ مشری او دا پیغمبر شمویل علیہ السلام. قال هل عصیتم نو اوی ورد دی پیغمبر علیہ السلام هل عصیتم آیا تاسو آیا امید کې دیشي ان کتب علیکم القتال دا چې فرض شي په تاسو باندې جهاد الله تقاتلوا دا چې تاسو به جهاد نه کوي. قالوا دی ورته یو مالنا سشوی دی په منګه باندې الله نو قاتل فی سبیل الله دا چې موږ به جهاد نه کو په لار د الله کې وقت اخرجنا او یقینا موږ استلی شویو من دیارنا د کورونو زمونږ او ابناینا او د اولاد زمونږ د زامنو زمونږ. نو بس پیغمبر د زمانه ورته ډیره ختم فلما كتب عليهم القتال هر کله چې فرض شي په دی باندې jihad تولوا نو دی مخواړو د jihad نه الا قليلا منهم مگر لګو کسانو ردوینا اغي وسره پات. والله عليم الله خبردار دی بالظالمین فظالمانو باندې. وقال لهم نبيهم او اویدوی تاغه پیغمبر دی ان الله بشک الله تعالی قد بعث لكم یقینا مقرر کستاسو د پاره طالوت ملکا طالوت مشر دا یو نیک سړیو. قالو دی ورته وی ان یکون له الملک فرنګ به د لپاره مشری علینا په مونږ باندې ونحن احق او موږ ډیر حقدار یو بالملک منه پاغه مشرای سره د دنه وی داولی وی زکه چې ولم یعطى ساعتا زکه نه دی ورکړی شوی دتا ساعتا من المال هغه واستقد مال دا غریب سړی دی به څنګه مشری. قال نو ورته دی پیغمبر ان الله بشک الله تعالی استفاو ورکړی دلرا علیکم پتا سو باندې وزداده
بسطة فی العلم او الله زیات کړی د دلرا طاقت فی العلم په علم کې والجسم په بدن کې کله بدن دې طاقتور او الله ول دین په ور کړی دا او دا د مشر د پاره په کار دی چې مشر څنګه علم والی د الله په دین په وای او طاقتوري والله الله تعالی یوتی ملک ورکی بادشاہی خپلا ملکه مشری والله یوتی ملک الله ورکوي مشری هغه ته والله یؤتی ملکه الله تعالی ورکوي مشری من هغه جاته شاو چې خوښي والله واسع علیم الله فراخیره وستون کې دی او عالم دی خبردار وقال لهم نبی او ویدوی تاغه پیغمبر دی ان آیت ملکی بشک هغه نخد مشرع د آیات یکم التابوت دا چرا بشی تاسو ته یو صندوق فی سکینتون چې پدې کې به اطمینان مر ربکم د طرف د رب تاسو نه وبقیه او تبرکات به مما داغنا ترک آل موسی چې پرې خو دي موسی علیه السلام موسی علیه السلام او غدا د هغه او آل هارون او آل د هارون علیہ السلام آل د موسی علیہ السلام آل د هارون علیہ السلام دوارونو دغه تبرکات دي په تحمله الملائکه راوړي به دغه صندوق لره فرشتي ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیاتن خامخا نخد قدرت د الله د لکم سود پاره ان کنتم مؤمنین کجر تاسو ایمان والے نو هغه صندوق داسې فرشتو راوړو د دې مخې ته کې خودو هغه تبرکات د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام دا پکې دی ولیدل هم نو دی وی زباس ټیک دا دې زمونږه مشر شو نو دا طالوت سره چې کم کسانو کم وسره پاتې شو هغه 300 دیار لسو او د مقابله کې یو ظالمو دا غنوم جالوت بادشاہ هغه سره 1 لاکھ فوج